بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن زموږ د قرآن سمارټ لرنینګ پنځم کلاس دی. دینه مخکې کلاسونو کې موږ سورې فاتحه د هغې لفظي ترجمه، د هغې معنوي ترجمه او د هغې معنا او مفهوم مکمل وې، او د ګرامر حصې نه موږ واحد تثنیه جمع چې په زرګونو پیرې په قرآن کې استعمال شوې ده هغه زده کړه. اسم ضمیر تعریف او د هغې اولنی قسم ضمایر منفصله یعنی ډیټیچ پروناونز زده کړه، او ننني سبق کې به موږ د اسم ضمیر دویم قسم اټیچ پروناون یعنی ضمایر متصله زده کوو. په د نوي سبق د زده کولو نه مخکې راځئ چې د زوړ سبق دوهرایي وکړو. اسم ضمیر څه ته وایي؟ د یو کس، ځای یا د یو څیز په ځای چې بل اسم استعمال شي هغې ته اسم ضمیر ویل کیږي. یعنی د ریپیټیشن نه د بچ کېدو دپاره مونږ د هغې په ځای بل اسم استعمال کړو، هغې ته اسم ضمیر ویل کیږي. مثلا زه وایم اسلم زما دوست دی، هغه په یونیورسټۍ کې سبق وایي. نو دلته په دې جمله کې هغه اسم ضمیر دی ځکه چې د اسلم په ځای استعمال شوی دی او هغې د ریپیټیشن نه بچ کړی دی. بیا د اسم ضمیر مونږ اولنی قسم ویلو ضمایر منفصله یعنی ډیټیچ پروناون، او نن به مونږ اټیچ پروناون یعنی ضمایر متصله چې ورته اوبجیکټیو پروناون هم وایي. راځئ چې د ضمایر منفصله ریویژن هم وکړو او د ضمایر منفصله او د ضمایر متصله منځ کې فرق هم زده کړو چې د دې منځ کې فرق څه دی. د دې دواړو په خپل منځ کې درې قسمه فرق دی، یو په اعتبار د لفظ سره، یو په اعتبار د معنا سره، او یو په اعتبار د استعمال سره. په اعتبار د لفظ سره فرق دا دی چې په ضمایر منفصله کې به موږ د تھرډ پرسن پروناون د میل دپاره هو، هما، هم استعمالو، او په اټیچ پروناون کې به موږ د هغې په ځای هو، هما، هم استعمالو. یعنی هو به هو ته چینج شي، هما هم به په خپل حال پاتې شي. داسې فیمیل دپاره موږ په ډیټیچ پروناونس کې هیا، هما، هن استعمالو، او په ضمایر متصله کې به ها، هما، هن استعمالو. یعنی هیا به ها ته چینج شي، هما، هن به په خپل حال پاتې شي. په سیکنډ پرسن پروناونس کې د میل دپاره موږ په ضمایر منفصله کې انتا، انتما، انتم استعمالو، او په ضمایر متصله یعنی اټیچ پروناونس کې موږ کا، کما، کوم استعمالو. یعنی انت به کا ته چینج شي، انتما کوما ته، انتم به کوم ته چینج شي. او د فیمیل دپاره موږ په ډیټیچ پروناونس کې انتی، انتما، انتن استعمالو، او په اټیچ پروناون یعنی ضمایر متصله کې به کې، کوما، کن استعمالو. یعنی انتی به کې ته چینج شي، انتما کوما ته، انتن به کن ته چینج شي. او فرسٹ پرسن پروناون میل فیمیل دپاره مونږ په ضمایر منفصله کې انا، نحنو استعمالو، او په ضمایر متصله کې به مونږ یا، نه استعمالو. یعنی انا به یا ته چینج شي او نحنو به نه ته چینج شي. دا خو د دې لفظي فرق د ضمایر منفصله او ضمایر متصله منځ کې. راځئ چې معنوي فرق زده کړو. په ضمایر منفصله کې به چې کله مونږ هو استعمالو یا هما یا هم، مونږ به د هغه کس د ذات باره کې خبره کوله. یعنی مونږ به وی هو قائم، هغه ولاړ دی، هو جالس، هغه ناست دی، هو ذاهب، هغه روان دی. داسې هما، هم، یا هما، هن، دا ټول یعنی د هغه د ذات باره کې موږ خبره کوله. او په اټیچ پروناونس کې د ذات باره کې خبره نه کوو بلکې د هغه د ملکیت باره کې، د هغه د پراپرټي باره کې به خبره کیږي. لکه هو د هغه د هو معنی وه هغه، او د هو معنی د هغه، د هما معنی وه هغه دواړه. په اټیچ پروناونس کې د هما معنی د هغې دواړو. په ضمایر منفصله کې د هم معنی مونږ هغه ټول کوله، هغه ټول. او په ضمایر متصله کې به د هغه ټولو معنی به داسې کوو. یعنی مثال زر کوم، کتابه د هغه کتاب، قلمه د هغه قلم، ربه د هغه رب، دینه د هغه دین. یو قسم پراپرټي شو کوي، ملکیت شو کوي. دا د دې معنوي فرق شو. دریم فرق
په اعتبار د استعمال سره. ضمایر منفصله په دې نوم باندې چې موږ کله سوچ وکړو، منفصله د فصل نه دی، فصل وایي جدا ته، نو دا به همیشه د بلې کلمې نه جدا راځي. اسم فعل حرف سره به ټچ نه راځي، پیوست به نه راځي، بلکې جدا به راځي په جمله کې. لکه هو قائم، هو جدا دی، قائم جدا دی. او ضمایر متصله د لفظ باندې موږ سوچ وکړو، متصله د اتصال نه دی. اتصال وایي یوځای، دا به همیشه بل اسم یا فعل یا حرف سره یوځای راځي. دا ځان له په جمله کې نشي راتلی. یعنی کتابه، هو د کتاب سره یوځای راغلی دی، قلمه دا هو د قلم سره یوځای راغلی دی، نو دا به همیشه بل جملې سره یوځای راځي. نو دا یوځای چې راځي دې ته اضافت ویل کیږي. دا بل کلمې سره چې یوځای راځي دې ته اضافت ویل کیږي. په دې کې اولنی لفظ ته مونږ مضاف وایو او دویم لفظ ته مضاف الیه وایو. نو د اٹیچ پروناونز یعنی ضمایر متصله دا به همیشه مضاف الیه راځي، مضاف ورسره لګو او دا به مضاف الیه راځي. په اردو کې د دې معنی مونږ پکا کې کی سره کو، لکه ربه اوس کا رب د هغه رب، کتابه اوس کی کتاب د هغه کتاب، رسوله اوس کې رسول یعنی د هغه رسول. نو دی کې رب، کتاب، رسول دا مضاف دی او ورسره چې کوم دا ضمیر متصله لګېدلی دی هو دا مضاف الیه دی. داسې په قرآن مجید کې ډېر داسې الفاظ استعمال شوي دي دا ضمایر متصله ورسره ټچ راغلی دي. راځئ چې مکمل گردان وکړو. ربه، ربهما، ربهم، ربها، ربهما، ربهن، ربک، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا. دا مکمل گردان د 14 صیغو د اٹیچ پروناونز. تاسو په قرآن مجید کې داسې نور الفاظ هغه تلاش کې او وګورئ چې کوم ځای کې د اٹیچ پروناون یعنی ضمایر متصله استعمال شوي دي او مکمل گردان یې هر یو لفظ سره وکړئ. د ضمایر متصله مشق یعنی موږ چې کله جمعات ته ننوځو نو موږ دا دعا وایو، اللهم افتح لی ابواب رحمتک. لی دې سره د یا دا ضمیر اللهم افتح لی ابواب رحمتک متصله یوځای شوي دي، لام حرف دی ورسره یا لی تی جوړ شوي دي، ځکه د ضمیر متصل استعمال شوي دی. رحمتک، نو رحمت دا ځان له لفظ دی او کاف ضمیر متصله ورسره یوځای شوي دي، رحمتک تی جوړ شوي دي. نو داسې په ډېرو ځایونو کې په قرآن مجید کې دا استعمال شوي دي. د هغې مشق تاسو وکړئ. د دې د یادولو اسانه طریقه ده، یعنی موږ د خپل لاس ته وګورو او د کچینې ګوتې نه شروع وکړو. اولنی بند دا زموږ سینګولر دی، دویم بند ډول دی یعنی تسنیه، او دریم بند پلورل دی یعنی جمع. په دې کچینې ګوتې باندې موږ د واحد مذکر شروع وکړو، هو، هما، هم، ها، هما، هن. 3% ضمایر په دې اخرنی دوه ګوتو باندې رااله. هو د هغه، هما د هغې دواړو سړو، هم د هغې ټولو سړو، ورپسې په دې بله ګوتو باندې ها د هغې یوې ښځې، هما د هغې دوو ښځو، هن د هغې ټولو ښځو. نو دا دوه ګوتو باندې 3% پروناون رااله. په منځ ګوته باندې په شهادت ګوته په دې باندې 2% پروناونز به راشي. په دې منځ ګوته او په دې شهادت ګوته باندې به د 2% پروناون ضمایر راشي یعنی مخاطب چې ورته مونږ وایو. نو په دې منځ ګوته باندې کا ستا یو سړي، کوما ستاسو د دواړو سړو، کوم ستاسو د ټولو سړو. شهادت ګوته باندې د مؤنث فیمیل، کې ستا د یوې ښځې، کوما ستاسو د دواړو ښځو، کننا ستاسو د ټولو ښځو. او ورپسې بیا په دې کټه ګوته باندې 1% پروناون یعنی د متکلم ضمایر، یی، زما، نا، زمون. دا او د دې د یادولو اسانه طریقه. همداسې چې کوم ضمایر منفصله دي په دې طریقې سره مونږ هغه هم یاد کړو. په دې کچینه ګوته باندې او ورسره ګوته باندې اخرنی دوه ګوتو باندې دا د 3% پروناونز ذکر شوي دي. په کچینه ګوته باندې د مذکر پروناون او ورپسې ګوته باندې د مؤنث پروناون. اولنی بند باندې د سینګولر لیکل شوی دی، ورپسې بند باندې تسنیه او په اخرنی بند باندې پلورل یعنی جمع. نو د واحد مذکر غایب د هغې 3 الفاظ دي،
هو هغه یو سړی، هما هغه دوه سړي، هم هغه ټول سړي. په اټیچ پروناون کې یعنی ضمایر متصله کې موږ معنا کوله د هغه یو سړي، او دلته موږ معنا کوو هغه یو سړی، یعنی د ذات باره کې خبره کیږي. بیا ورپسې ګوته باندې د مؤنث غایب الفاظ ذکر دي. هي هغه یو ښځه، هما هغه دوه ښځې، هن هغه ډېرې ښځې. بیا ورپسې دوو ګوتو باندې په دې منځ ګوته باندې او په شهادت ګوته باندې د سیکنډ پرسن پروناونز یعنی د مخاطب ضمایر ذکر شوي دي. په دې منځ ګوته باندې د مذکر انت ته یو سړی، انتما تاسو دوانه سړي، انتم تاسو ټول سړي. او ورپسې د شهادت په ګوته باندې د مؤنث یعنی د فیمیل ضمایر ذکر شوي دي. انتی ته یوه ښځه، انتما تاسو دوانه ښځې، انتن تاسو ټولې ښځې. او په دې کټه ګوته باندې د فرست پرسن پروناون ذکر شوي دي. انا، زه، نحنو، مونږ. په دې طریقې سره به مونږه اټیچ پروناون او ډیټیچ پروناونز د کوو. انتهایی اسانه ده. په قرآن مجید کې مونږ تلاش وکړو، وګورو، د دې مثالونه مونږه تلاش کو او په هغې باندې پریکټس وکړو. انشاءالله دا به مونږ ته ډېر زر یاد شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.